بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 192 دی. الدرس التاسع والاربعون، یو کم 50 نمبر درس دی. یو کم 50. یو کم 50. یو کم 50 نمبر درس دی او په نن درس کې به موږ الفعل الماضي التلمیذة د یوې شاګردې باره کې به موږ بحث کوو، خو د فعل ماضي به وي. دې نه مخکې موږ یوه شاګرده فعل ماضي وه، بیا دوه شاګردې فعل مضارع وه، او یوه شاګرده د فعل مضارع، دوه شاګردې فعل مضارع، درې شاګردې یا زیات شاګردې فعل مضارع. نن به موږ فعل ماضي وایو او یوه شاګرده ده، خو د هغې نه مخکې موږ یو ضروري قاعده او بیا د الفاظ معنی دي، دا به زموږ په دې کې استعمالیږي. نو د هغې نه مخکې یو ضروري قاعده دا ده، وایي د فعل ماضي واحد مؤنث غایب صیغه جوړولو طریقه. د فعل ماضي اوله صیغه چې ده که نه واحد مؤنث غایب صیغه جوړولو طریقه دا ده چې د واحد مذکر غایب صیغې اخره کې د تای ساکنه اضافه وکړی شي. لکه ضربه دی، دا د فعل مضارع واحد مذکر غایب صیغه ده، د په اخره کې صرف تای ساکنه اوږده تا ولګوه ساکنه. نو د ضربه معنی هغه یو سړي وخل وکړه، ضربت معنی د هغې یوې ښځې وخل وکړه. اوس دغه شان جلسه دی، جلسه معنی د هغه یو سړی کېناستو. اوس که ته د دې نه دا د واحد مذکر صیغه ده فعل ماضي، اوس که ته د دې نه واحد مؤنث فعل ماضي صیغه جوړې، بس د دې سین په آخره کې اوږده تا ولګوه. جلست معنی د هغه یوه ښځه کېناسته. نو دغه وایي چې د فعل ماضي واحد مؤنث غایب صیغه جوړولو طریقه دا ده چې د واحد مذکر غایب صیغې اخره کې د تای ساکنه یعنی اوږده تا او ساکنه اضافه وکړی شي، نو واحد مؤنث غایب صیغه به جوړه شي. لکه ذهبه دی، ذهبه واحد مذکر غایب صیغه ده، د دې ذهبه معنی د هغه یو سړی لاړو، د ده نه اوس واحد مؤنث صیغه جوړومه، نو د دې په آخره کې صرف تا ساکنه ولګوه. ذهبت هغه یوه ښځه لاړه، اخذه هغه یو سړي راواخیستو، او اخذت هغه یوې ښځې راواغستو، جلسه هغه یو سړی کېناستو، د دې اخره کې تا ساکنه ولګوه، جلست هغه یوه ښځه کېناسته. نو دا خو د واحد مؤنث غایب صیغه جوړولو طریقه وه. اوس د واحد مؤنث حاضر صیغې د فعل ماضي واحد مؤنث حاضر صیغې جوړولو طریقه زده کوي. او د واحد مؤنث حاضر صیغې جوړولو طریقه دا ده چې د واحد مذکر غایب صیغې آخري حرف به ساکن کې او آخره کې به ورسره تای مکسوره یعنی زیر والا تا ولګي. لکه مثلا ګورئ مقه د اولې صیغې نه دا ذهبه دی، ذهبه معنی د هغه یو سړی لاړو. اوس د دې د آخري حرف ساکن کا او دې سره تای مکسوره ولګوه، زیر والا تا ولګوه. ذهبت معنی ده ته یوه ښځه لاړې، ټیک شوه. او دغه شان جلسه دی، جلسه معنی ده هغه یو سړی کېناستو، اوس د دې نه واحد مؤنث حاضر صیغه جوړه کا، د مؤنث صیغه ده او حاضر صیغه دا تی جوړه کا. نو د آخري سین چې دی دا به ساکن کې او دا تا ساکنه تای مکسوره به ورسره ولګي. جلستې معنی ته یوه ښځه لاړې. دغه شان ضربه معنی هغه یو سړي وخل وکړه. اوس د دې نه واحد مؤنث صیغه جوړې، د آخري بعد ساکن کا او تای مکسوره ورسره ولګوه. ضربتې معنی ده ته یوه ښځه لاړې. لکه ذهبه نه ذهبتې، وګوره دا بای ساکن کړه دلته او تا مکسوره ورسره ولګوله. ذهبتې معنی ده ته یوه ښځه لاړې. اخذه معنی ده هغه یو سړي راواغسته، اوس دا ذال به ساکن کې او تا زیر والا به ورسره ولګي، دلته ذال ساکن کو او تای مکسوره ورسره ولګوله. نو اخذتې معنی ده تا یوې ښځې راواغستو، او جلسه معنی ده هغه یو سړی کېناستو، دا سین به ساکن کې تا مکسوره ورسره ولګوه. جلستې معنی ده ته یوه ښځه کېناستې. نو دا خو د واحد مؤنث حاضر صیغې جوړولو طریقه وه. اوس په موږ د واحد متکلم د فعل ماضي واحد متکلم صیغې د جوړولو طریقه زده کوو. او د واحد متکلم فعل ماضي جوړولو طریقه دا ده
چې د واحد مذکر غایب صیغې د واحد مذکر غایب صیغې نه ټولې جوړو د واحد مذکر غایب صیغې اخیری حرف به ساکن کی او اخره کې به ورسره تای مضمومه ضمې والا پیش والا تا ولګي ٹھیک شو لکه ذهبه دی کنه نو دا با ساکن کا او تا مضمومه ورسره ضمې والا تا ورسره ولګوه پیش والا تا ورسره ولګوه نو ذهب تو به ترې جوړ شي ذهبه نه به ذهب تو جوړ شي ذهبه معنی دا هغه یو سړی لاړو او ذهبتو معنی ده زه لاړم اخذه معنی ده هغه یو سړي واخیستو او اخذتو معنی ده ما واخیستو جلسه معنی ده هغه یو سړی کېناستو جلستو معنی ده زه کېناستم دغه شان ضربه دی ضربه معنی ده هغه یو سړي وخل وکړه اوس د دې ضربه د آخري با ساکن کا او تا مضمومه ورسره ولګوه همدقه ګورئ ضربه دی د ده دا با به ساکن کې او تا مضمومه ورسره ولګوه ضمې والا تا ورسره ولګوه ضربتو معنی ده ما وخل وکړه ټیک شوه دغه شان فتحه دی فتحه معنی ده هغه یو سړي کولاو کړه د دې فتحه د اخري ح ساکن کا او تا مضمومه ورسره ولګوه ګورئ دغه شان فتحه نو دا ح ساکن کا او تا مضمومه ورسره ولګوه ضمې والا تا نو فتحتو معنی ده ما کولاو کو فتحه هغه یو سړي کولاو کو فتحتو ما کولاو کو دا فتحتو جلستو ضربتو اخذتو ذهبتو دا د ښځو لپاره هم استعمالیږي د سړو لپاره هم استعمالیږي چې ښځه وایي چې زه لاړم نو هغه به مې وایي ذهبتو او که سړی وایي چې زه لاړم نو هغه به مې وایي ذهبتو که ښځه وایي ما راواخیسته هغه به مې وایي اخذتو او که سړی وایي ما راواخیستو هغه به مې وایي اخذتو او که ښځه وایي چې زه کېناستم نو هغه به هم جلستو وایي او سړی که وایي چې زه کېناستم هغه به هم جلستو وایي نو د واحد متکلم او تثنیه و جمع متکلم دا دواړه صیغې د مذکر مؤنث دواړو لپاره استعمالیږي نو دا خو دا ضروري قاعده وه اوس معانی الکلمات د الفاظو معنی معانی الکلمات معنی ده د الفاظو معنی الصحیفه او الجریده صحیفه دا هم اخبار ته وایي په عربۍ کې او جریده دا هم اخبار ته وایي په عربۍ کې اوس وایي لما جئتي متأخره لما جئتي چې ښځې ته وایي چې ته ولې ناوخته رالې نو هغې ته به وایي جئتي او چې سړي ته وایي ته ولې ناوخته رالې هغه ته به وایي جئته لما جئت متأخر لما جئت متأخر ته ولې ناوخته رالې او که ښځې ته وایي چې ته ناوخته رالې نو لما جئت متأخره ته ولې ناوخته راغلې اوس که سړي ته دلته کې ښځې نه تپوس کړی دی وایي این کنتي این کنتي ته چېرته وي این کنتي ته چېرته وي اوس که ته یو سړي ته وایې چې ته چېرته وي نو هغې ته به بیا وایې این کنته این کنته ته چېرته وي په تا به فتحه وي دلته کې د تا لاندې کسره ده نو دا تای مکسوره ده د مؤنث دپاره په فعل کې استعمالیږي این کنتي ته چېرته وي شبابیک شبابیک چې دا د شباکون جمع ده شبابیک د شباکون جمع ده شباک په عربۍ کې کړکۍ ته وایي او شبابیک معنی ده کړکیانې ډېرې کړکیانې ټیک شوه شبابیک کړکیانې ما ورته لیکلي د شباکون جمع ده جهزتو معنی ده دا د واحد متکلم صیغه ده دلته کې مچري زکو د جهزه د فعل مذکر دا ګورئ جي دا جهزه دی اصل کې جهزه دا جهزه معنی ده هغه یو سړي تیار کړو هغه یو سړي تیار کړو نو اوس د دې نه زه د واحد متکلم صیغه جوړوم اخري حرف به ساکن کې او تا مضمومه ورسره ولګوه جهزتو ما تیار کړو جهزتو ما تیار کړو او نظفت دا د واحد مؤنث غایب صیغه ده د فعل ماضي او نظفت معنی ده هغې صفا کړو نظف ينظف تنظیفا معنی ده د باب تفعیل نه صفا کول او نظفت معنی ده هغې صفا کو هغې صفا کړو نو دا زموږ سره داسې الفاظو معنی وي چې کم الفاظ به زموږ سره په سبق کې استعمالیږي او دا ضروري قاعده وه نو انشاءالله دا کومه قاعدې چې موږ د واحد مذکر غایب صیغې نه موږ د واحد مؤنث غایب صیغه جوړه کړه بیا هم د واحد مؤنث حاضر صیغه جوړه کړه بیا هم د واحد متکلم صیغه جوړه کړه عمده د واحد مؤنث غایب واحد مؤنث حاضر او د واحد متکلم صیغې به دا به زموږ په راتلونکي درس کې استعمالیږي نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام